بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دا غونډه چې کومه نن دا ټول باجوړ څونه تنورونه والا دي، دا ټول د تنورونو والا کابینې والا کسان راټول شوي دي او مشران یې راټول شوي دي او دا یو احتجاج کړی دی او د حکومت ته دا درخواست کوي چې یاره زموږ سره یو زور کېږي او ظلم کېږي. داسې خوند چې یو مثال زموږ وزیر اعلی یو خبره وکړي او په هغه به خامخا عمل درآمد کېږي. موږ هم نه د پاکستان خلک یو، موږ د انډیا نه راغلي یسو، نه د افغانستان نه راغلي یسو، نه مهاجر یسو، سودیزي خلک یې سودیزي باشنده یستو او موږ د حکومت خلک یستو. بای زموږ سره ظلم کېږي، زیاتی کېږي. دوی وایي چې تاسو به 100 ګرام روټۍ په 15 روپۍ باندې خرڅوئ، نو په 15 روپۍ باندې 100 ګرام اوړه چې کوم دی موږ ته نه میلاویږي. نو چې موږ ته 100 ګرام اوړه په 100 روپۍ 15 روپۍ باندې نه میلاویږي نو موږ بیا خرڅو په طریقه باندې بای په دې پسې لرګی سوځل کېږي، دې پسې کارګر خرچه راځي، دوکان خرچه راځي، د چا روټۍ خرچه راځي. دا خو رسنده چې موږ تیار روټۍ دی راوړي، موږ به تیار روټۍ خرڅو. زموږ سبا ظلم کېږي. دا زموږ د څونه ملګري چې راټول شوي دي راټول شوي دي. موږ ته چې کوم دی اوړه میلاویږي، د اوړو ډیلر یو ونه ونیول شو چې یاره ته اوړه ګران خرڅوي، خو د بټۍ والا رانیول کېږي چې هغه محنت کشه دی او مزدور دی، د هغه تپوس څوک نشته دی، هغه رانیول کېږي. په دې کې یو سړی آیس خرڅوي، کو چرس خرڅ کوي، کو نور څه خرڅوي، هغه نه رانیول کېږي ځکه چې هغه خپل لین او طریقه کار معلومي او خپل لاسونه د هغو خلکو معلومي ښکاره په ښکاره خرڅه کېږي چې زموږ د ټول باجوړ خلک یې غرق کړل، ټول بچي یې غرق کړل، ډېر خلک یې چې کوم دی په سرو سترګو باندې وجړول. خو چې کوم دی کوم سړی محنت کوي، مزدوري کوي، هغه رانیول کېږي. زموږ سره ظلم کېږي. بای زموږ دا خلک راغلی دی، موږ تاسو ته فریاد کوو، تاسو ته موږ محنت کوو. کو زموږ سره دا ظلم بند نشي او داسې چاپی لویږي او زموږ ملګري وړل کېږي او 10,000 روپۍ د جرمانه اخیستل کېږي او 3 شپې به کېږي په جیل کې، نو زموږ بیا زموږ صحیح لاره نشته، زموږ ستاسو زور نه چلیږي. بس موږ به دا وکړو چې موږ به بله لار دا اختیار کړو چې موږ به احتجاج وکړو، دوکانونه به بند کړو او مطلب دا چې بیا به نور څه روزګار به شروع کړو. زموږ الله مالک دی. اوس به زما به ملګری خبرې وکړي، مختصر خبرې وکړي.